د بېنظیرو د روپو په باره کې خوار سړی دا تپوس کوي چې نوی قسط په عقل نه شروع کېږي، خو تاسو ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. په دې کې ځینې نوي کسان دي او ځینې زاړه کسان دي، ځکه ځینې داسې زاړه کسان دي چې د دې پروګرام نه ایستلي دي، او ډېر داسې نوي کسان دي چې دې پروګرام ته رادننه شوي دي، خو هغو د خپلو روپو تپوس نه دی کړی. نو په دې ویډیو کې په حکم کله چې تاسو په 8171 باندې خپل سټیټس چک کړئ او تاسو ته دا قسمه لیکلې راځي، نو تاسو ته به روپۍ میلاویږي. که تاسو ته دا قسمه لیکل نه راځي، نو دا قسط چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته رسي. دا لایک شیر کړئ، دا دې ویډیو له لازم ورکوئ چې نورو کسانو ته رسي چې هغه بار بار تپوس نه کوي. د دې نه مخکې هم موږ په دې باندې ویډیو کړې وه. نو د نوي قسط په باره کې زیاتره کسان تپوس کوي دا نوی قسط په عقل نه شروع کېږي. نوی قسط چې دی دا به دې لږ وخت کې چې دی دا به شروع شي. چې نوی قسط شروع شو نو د هغې نه مخکې به تاسو داسې چل کوئ چې تاسو به خپل اهلیت ګورئ. که تاسو اهل یې نو تاسو ته به میلاویږي. که قسط شروع شي او ته د دې لپاره اهل نه یې نو تا ته خو بیا دا روپۍ چې دی دا نشي میلاوېدلی. نو د هغې نه مخکې له اول نمبر تاسو په 8171 په ګوګل کې ولیکئ 8171 هغه سرچ کړئ. چې هغه یو سرچ کو نو اولنی ویب سایټ به درته راشي. په اولني ویب سایټ کې چې دی هلته به خپل شناختي کارت نمبر او په ویب سایټ کې به تاسو له یو کوډ درکړی، هغه کوډ ورکړئ نو تاسو ته چې دی ډایرکټ په ستاسو سټیټس چې دی دا به شو شي. که طریقه نه درځي نو زموږ په یوټیوب چینل کې چې دی د دې په باره کې ویډیو شته. په یوټیوب کې مظلوم یار سپیک یو سرچ کړئ، زموږ د یوټیوب چینل به درته راشي، هغه ویډیو تاسو کتلی شئ، په هغه طریقه تاسو چک کولی شئ. خو چې کله درته لیکل راشي او دا قسمه لیکلي نو تاسو ته به روپۍ میلاویږي. چې دا قسمه لیکل نه راغلی نو تاسو ته به روپۍ نه میلاویږي. اول نمبر خو تاسو ته په سر باندې لیکلی چې تاسو د سیم دپاره اهل یې د ویلټ سیم دپاره چې کوم کسان وس چک کوي. بیا وروسته به کېدای دا چینج کېږي، خو اوس چې تاسو ته راځي نو ځینې کسان ته وایي تاسو د هغې لپاره اهل یې خپل سیم راولئ، او ځینو ته یې لیکلي وایي ستاسو سیم چې دی دا جاري شوی دی. نو د کومه جاري شوی هغه د اکاونټ سره یو ځای شوی نو هغو ته ځکه جاري شوی چې دی دا ورته لیکلی. خو دلته کې یې وی لیکلی آپ کا ڈائنامک رجسٹریشن میں اندراج हो चुका है. خالد دغه یو پټی لیکلي آپ کا ډاینامک رجسټریشن میں اندراج हो चुका है. نو کوم کسان ته چې دا لیکلي نو په دې کې زیاتر کسان چې دی هغه د پروګرام دپاره اهل دی او هغو ته به روپۍ میلاویږي. د هغې کسان ته هم راځي چې کومو کسانو دوباره اندراج کړی نو هغو ته هم راځي، او کوم چې نوي کسان دي نو هغو ته هم لیکلی ستاسو اندراج چې دی په دې پروګرام کې شوی دی. نو په دې کې به زیاتر کسانو ته دا روپۍ چې دي دا میلاویږي چې کومو کسانو ته آپ کا ډاینامک رجسټریشن میں اندراج हो चुका है. خالد دا یو پټه ورته لیکلی شي نو هغو ته به دا میلاویږي. لکه دغې کسان ته پکې هم چارج دي دا میلاو شي. دویم نمبر دا ده چې په دې کې به ټولو کسانو ته چې دی دا روپۍ میلاویږي چې کومو کسانو ته دا لیکل راځي او د هغو په تېر شوي قسط کې چې دی هم روپۍ هغو ته یې لیکلي آپ کا پالت پروگرام کے لیے اہل ہے. اگر آپ نے موجودہ 6 ماہ کا بے نظیرہ کفالت قسط موصول نہیں کی تو اپنے ضلع میں قائم قریبی ادائیگی مرکز جا کر رقم وصول کرے. کدی ورته لیکلی بیا ورته لیکلی اطلاع آپ کا ډاینامک رجسټریشن میں اندراج हो चुका है. کدی درته لیکلی نو تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا میلاویږي او راتلونکی قسط چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. نو اوس لاړ شئ او چې رسري لیکلي کومو کسانو ته له پاسه راغلي د سیم دپاره نو دغې کسانو ته چې دی دې ته به هم میلاویږي. نو تاسو لاړ شئ او خپل اهلیت چې دی هغه په 8171 باندې وګورئ. که دا لیکل تاسو راغلي نو تاسو ته به قسط میلاویږي، او که دا لیکل ته نه راغلي نو قسط چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي.